چې دا واو زه د محکي نه جوړوم محکي وایي د حکایت نه جوړوم حکایت چې بیا به واو د الله تعالی قول شي او چې محکي نه شي بیا د صحابه کرامو په خپل ویل دی نو بیا ته قالو لرکا او واو جوړ کا لرکا یعنی دا و په خبره کې جوړ کا دا ګوره چې واو د حکایت نشي واو به کلمه د مقوله د الله پاک شي او چې واو محکي شي ها بیا به حکایت الله پاک د چا نه کوي قول د صحابه کرام په قول د صحابه کرامو کې بشي نو بیا به دې جوړه شي کوا حسبنا الله ونعم الوکیل دا واو چا وي دا هو وي اوس به څنګه تب کې وای جایز ده چې کوم دا نعم الوکیل د څه شي دا د محکي نشي جی دا هو دا به څنګه جوړیږي نو بیا به چې کار کوم دې دوه طریقې جوړې دوه طریقې ډېرې ښه طریقې جوړې یو دا یاد مې ګون محکي په تقدير مبتدئ فی المعطوف یو طریقه ده دلته هو راو بس قالون بغیر مخکې نو واو د محکي نه کا صحابه کرام ویل څنګه به جاتب کې دا انشاء او دا اخبار ده ویجی دلته دا اخبار کم کړ څه ځم او حسبنا الله دا مبتدا مؤخر او دا سو خبر مقدم یعنی الله حسبنا الله سو او الله نعم الوکیل او غراهو وی الله زمنګ د پاره الله زمنګ د پاره کافی دا خبر مقدم ده ښا الله زمنګ د پاره کافی ده خب جمله خبرې شو او دغه الله هو دغه الله نعم الوکیل بهترین کارساز ده څه نه جواب حسن چلبو کې یا ربي تقدير المبتدا سو دا معطوف ده کنه فدې کې په تقدير المبتدا المعطوف یو طریقه ده شو او دا به هو نه تبکیږي حمل بین شي کیږي نو مقول فی حقه به وسه يعني ده په حق کې ویلې شي چې د نعم الوکیل له یو دا طریقه شو او عطفه على الخبر المقدم یا بلوکا دا واسطو چې دا موږ جمله کړ جمله په جمله عطف کړه یا دا نعم الوکیل په حسبنا من عطف کړه حسبنا خبر نه نو دې چې شو دې باغې من عطف شو او دې مرفوع ده کنه بیا وای کنه یار ولې مرفوع ده اتدی مرفوعات وارو طالبا کوینس خبر او مبتدا خبر دلاین فی جنس اتدی مرفوعات وارو طالبا کوینس خبر او مبتدا خبر دلاین فی جنس فاعل ده او نائب ده خبر شد فن اسمین دلی سکانا ما ولا خبر دین نګورا یو د مرفوعات نسوب ده رفع ده پی نو ده مرفوع ده خبر مقدم ده یاد ساته همیشه وایي به کنه الله من پیژنو خدل شي ویش حسبنا نو دا خبر کا نو دا می خبر مقدم کو او ده به خبر معنی عطف کا نو سمجھ شو الله مبتدا شو او دا خبر په خبر دا جمله په چا باندې عطف شو او دا یی دا خو جی مفرد دی بیا او دا جمله ده څنګه عطف کې څنګه جواب وکې دا جمله لها سره لیکن یار تاسو څنګه پاکستان یې تاسو هندستان یې کله جاپان یې کله کوم ځای سمجه سمره ته وې وایمه د جملې لپاره سره محل د اعراب نه ده کومه جمله چې هغه د لپاره اعراب ولو محلا سب حکم د چاږي نو فهذا مفرد حکما وذلك مفرد حقیقتا نه هو په زمنګ نه ځکهږي وای شی به دا په موږ نازل شي وایږي به نو دا به دې کې چې دا کار بو څنګه کار بو کې دا جمله په چا تب شو حسبنا او د مفرد شو څنګه شو
د مفرد شو څه شي دغه چې له حال محل نه په حکم د مفرد کې شو او دا دوانه ثابت شو د پاره د شا الله حسبنا له او دا الله سره نعم الوکیل ده او عطفه على الخبر الكم یو خبر مقدم څوک دی او پکې ته دا تفصیل دی غره او د ځان مجذوب جوړ نکي اوس یو بل کلام کوي ثم ان حسن المثال المذكور بدون التقدير ممنوع وبعد التقدير المبتدئ في المعطوف يكون اخبارا كالمعطوف عليه اسمع تقول جي ويجي اما تستخيروا دا ته دویلو کنه چا ویل دا تاسو خیرو چې هغه جمله چې لها محل من الاعراب چا ویل دا ما بعد القول کنه سبي دا باغي بر مختصي لك كم ذاك لك دا ذاك قالوا ها حسبنا الله ونعم الوكيل بالذات كيف كم عطف شو ده جمله لها محل ده بدها جمله من عطف شو ده جمله من شو او ده مقوله ده قول شو ده شو او مقوله جو مفعول به ده بدنا مفعول به ومفعول به من قالوا مقوله شو ده بس خبرنا وغيري ده عطف ده جمله لها محل من الاعراب او ده بحكم ده شاكي ده مفرد كي دا به هلې چې ما بعد القول دا وایو کنه ډېر هغه داغي ترتیب کړو په دې سره ته نه ګورې چاته ما زید څنګه نه زید ابوه عالم ها وما اجهله لا رسمره سالم ده او دې څومره غټ جاهل ده پلار اډولان پوشه به زاد تعجب ده څومره ډېر جاهل ده پوشه وما ده کنه زید ابو عالم وما دداجی نو دې راغې ولې دا اختصاص کې په ما بعد القول پورې دا څومره حسین جمیل ترکیب ده دا ما اجهله هم دا نعم الوکیل شانته شو کنه شو دا من شاء الله دا ان شاء الله او دا په دې جملې عطف ده کنه عطف ده کنه او دغه په جملې جملې عطف ده او دا ما بعد القول ده کدا خبر ده زیدون ما بعد القول خو نه نو دغه اختصاص په دې ختم کړو پوښې به او څنګه ویو تاسو یې شي پوښې وليس هذا مختصا بما بعد القول لحسن قولنا زيد ابو علم ما وشاف دي دا حسن چاوس اوس بده کې وایي دغه حسن دې نه مرم راغه یو سره اعتراض کوي دې دا حسن بده کې بیا تقدیر کې او یا به تقدیر سو یا به بدون تقدیر وې او یا به مع التقدیر وې یا به سره ورزان پرګه ثم ان حسن المثال بدون التقدير ممنوع دلت بسو يعني هو رو باسي زيد ابو عالم ورګه دلت بسره رو باسي تقدیر براو باسي صبر او باسي وي بيد تقدیر نه دا سره وي ممنوع ده کنه پوښ کنه شو دي بيد تقدیر نه نو لکه تقدیر چې رو باسي نه څنګه به يعني ګور زيد هو بنا باسي رسول الله بدون تقدير ده يوم مع التقدير ده كنا وما اجهله يعني مقول في حقه تو اسد ما اجهله ان شاء الله نو دا خبر جوړيږي درګه ان شاء خبر جوړيږي دا زید دا ابو عالم کو جوړیدا خبر د زید جوړ دي شي ما اجهله به تقدير نه جوړيږي سو يعني زيد مقول في حقه ما اجهله يا ساتي ګره څنګه بدي هاشي نشته ګره یاره هاشي په نشته ځان پیکا تقدیر بل څه وځرونه باسي څنګه ته وې ها کنه دا په حق دی لشي نبي د تقدیر نه وشه او د تقدیر نه پس دا خو جمله خبرې شو بیا خو انشاء باندې نسم حسن خدای دې شي چې دا انشاء په انشاء پاتې شي
نو جی هغه په انشاء پاتې نه شول به د تقدیر نه حمل نه شي انشاء خو نه خبر نه شوي او که تقدیر راو باسي نو بیا به انشاء پاتې نشته تاسو سوال خوش تاسو ګورئ جی ثم ان حسن المثال المذكور بدون التقدير ممنوع کدا حسن به د تقدیر نه وینو منم حسن مشروط ته په کوم شرط مشروط ته نو څنګه مقول فی او بعد التقدير المبتدئ في المعطوف او چې تقدیر سو ها به تقدیر نه خو کېدې نشي او چې تقدیر دی وکړو تقدیر د وبعد تقدير المبتدئ في المعطوف دغه مقول في حقيقه کوشه به نو څه يكون اخبارا تو دا جمله خبريه شنو انشاء بعد نه بر الفهار زيد بن ابو علي ومازن من الاستراز بخا دلته د بدی باندې استری دی ښه داخله شو علم ان الاحكام الشرعيه